أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إنما ذلكم الشيطان بیشک دغا شیطان دے یخوف اولیاءه چی یروی د دوستانو خپلونا فلا تخافوهم فستاسو مجریگے د دینا وخافونی او یریگے زمانا ان کنتم مؤمنین کچری تاسو ایمان والا. ولا يحزنك الذين او غم جندن کی تالر آکسان یسارعون فی الکفر چی دی جلدی کوي پا کفر کے انہم لن یضر اللہ بیشک دی ہرگز ضرر نشی رسول اللہ تعالی تا شیئا یوزرهم یرید اللہ اراد لری اللہ تعالی اللہ یجعل لهم دا چی انگرزی دا دید پارا حظن فی الآخرت سحیسا فا آخرت کی ولهم عذاب عظیم اور دید پارا عذاب لیدے. ان الذین اشتروا الکفر یقننہا کسان چی دی واغست کفر لرا بالایمانی فبدد ایمان کی لن یضر اللہ شیئا دی ہرگز ضرر نشی رسول اللہ تعالی تیوزرهم ولهم عذاب علیم اور دیر پار دردناک عذاب دے. ولا يحسبن الذین کفروا او گمان دین کیا کسان چی کفر یہ کردے انما چی بے شک حغا نملی لهم چی من محلت ورکو دیتا خیر لانفسهم دا بہتر دے دا پار دا نفسنو دا دی. انما نملی لهم بے شک منگا محلت ورکو دیتا لیزدادو اسما دا پارا دی چی دی زیاد کی پا گناہ کے ولہم عذاب مہین اور دی دا پارا عذاب سپکون کے دے. پا دی آیتونو کے منافقانو تا او کافرانو تا تنبیہ دا چې کوم منافقانو کافرانو په کفر کې او په نفاق کې مخکېوالی وکړو ایمان یې رونړو د نبی علیه السلام مخالفت یې وکړو د دې دپاره هېڅ قسمه حصه په آخرت کې نشته. د دنیا مزید یو څو ورځې دی به وکړي خو آخرت کې به ورته څه اجر او ثواب نه میلاویږي بلکې قرآن کریم 3 قسم عذابونه بیان کړو. دې ته به لوی عذاب میلاویږي دې ته به دردناک عذاب میلاویږي او دی ته بس پکون کې رسواکن عذاب ملاویږي. یو کافر که په کفر کې لګیا دی یو منافق په نفاق کې لګیا دی او الله تعالی رانیسي نه نو دې مطلب دا نه چې ګنې الله تعالی را در کفر او په نفاق باندې خوشحاله او راضي دی. دا خو د الله تعالی را طرف نه مهلت دی چې پرېږده دا شپېته او یا کاله ژوند دی ډېرې پکې کفر او نفاق وکړي او ګناونه دې وکړي. د دین مخکې لوی لوی خلک دنیا کې تیر شوی فرعون او نمرود او شداد ونته کې لوی لوی خلک تیر شوی دی او د هغې عمرونه دین هم سیوا و هغې 100 کاله عمرونه تیر کړو هغې په کفر او نفاق کې مخکې لاړلو اخرې کې الله تعالی رونیسلو. نو د نبی علیه السلام د زمانې چې کوم کافران او منافقان دي دیری دا ګمان نه کوي چې ګنې مونږ بهتر خلک یو ځکه مونږ الله تعالی رانیسي نه. دا د الله تعالی را طرف نه مهلت او ډیل دی
چې کله مهلت برابر شي الله تعالی په بیا غز راکاږي راو به نیسی څنګه چې مخکنی قومونه رانیسلی وو. آیاتونو کې اصل کې بیان دی چې کوم منافقان پاتې شوي ولاړل میدان جنگ ته هغه 300 کسانو، نو دای بارکیم ذکر کی او د کافران چې کوم د مکه مکرمه راغلو دا غي ذکر کی چې دا دواړه دا ګمان نه کی چې موږ بهتر یو یا موږ بغنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نقصان به ورسو. انما ذالکم الشیطان، پدیات کې دا د درو خبر ورکون کی بیان دی چې کوم مخکې دوه واقعې موږ بیان کړی د حمراء الاسد او د بدر الصغرا هغه چې ابو سفیان نعیم بن مسعود الاشجعی او یا د عبدالقیس چې کوم وفد او یا عربي ته ویلو چې دا پیسې والا لالچ ول ورکو چې لړ شو مدینه منوره کې زموږ بارکه خبرونه خواره کا چې کافرانو یعنی ابو سفیان ډېر غټ لښکر راجمع کړي دي او دا غي دوباره د حمله اراده په مدینه منوره باندې. مقصد دا چې مسلمانان خوفزده شي او روب پکې راشي. نو قرآن کریم دغه خبر ورکون کی بیان کی چې دا کم سړی دا خبره مدینه منوره کې خوره کړه دا شیطان دی، دا انسان نه دا شیطان دی او صرف مقصد دا چې تاسو ویری او تاسو خوفزده شئ. نو ګورئ چیرې نه دنه خوفزده نه شئ، صرف زما یره کوئ، د مخلوق یره مه کوئ. انما ذالکم الشیطان، قرآن کریم خبره په انما سره شروع کړه. دا انما په عربی کې خبره را بندولو او خاص کولو او محصور کولو د پاره راځي. لکه سړی خبر هم دا ده او بل نه ده، یعنی صرف او صرف عمده خبره چې کوم بیانېږي. انما بېشک خبر هم دا ده بل نه ده، یعنی خاص خبر هم دا ده. ذالکم الشیطان، ذالکم کې اشاره دغه ویونکي ته، خبر ورکوونکي ته چې نعیم بن مسعود الاشجعی او یا د عبدالقیس چې کم خلق واغي یا غ اعرابي نو هر چا چې دا خبره کړې دغه یادي. الشیطان دا شیطان دی. او یخوف اولیاءه، دا شیطان چې یخوف دی یروي اولیاءه د خپل دوستانو نه. عبارت اصل کې دا سره یخوفکم اولیاءه، دی یروي تاسو لرا اولیاءه د خپل دوستانو نه. د شیطان دوستان کافران دي، نو دا مسلمانان دي یری د خپل دوستانو د مکی والو نه. نو عقاب حذف شعر یخوف اولیاءه یا یخوف من اولیائه، دی یروي تاسو د خپل دوستانو نه. نو مقصد دا چې دنو نه یریږي. په دې باندې اشکال لازي چې دا نعیم بن مسعود الاشجعی چې ټیک ته دی په دې مکه مسلمان شوی نه، خو وروستو بیا دی مسلمان شوی دی. د حدیبیې نه بعد دی بیا مسلمان شو دا نعیم بن مسعود الاشجعی. نو قرآن کریم دلته ورته شیطان وي، دا شیطان دی چې دی تاسو د خپلو دوستانو نه یری. یا د عبدالقیس چې کوم خلق نو پای کې څه خلق مسلمانان شوي دي، نو مسلمان ته بیا قرآن شیطان څنګه وایي؟ جواب دا دی چې اصل کې دی شیطان نه د درا کار او دا فعل د شیطان دی. دا دی چې مسلمانان یری د کافرانو دا کار د شیطان دی. چې ترسو پر دی دا فعل کې دی شیطان دی، او کچره دا فعل پرې خود نو بیا شیطان نه دی. یعنی دا نه چې د ذات د شیطان دی، بلکې مقصد دا چې رد دا کم کار دی، دا کار دی د شیطانت کی. او مسلمان هم د شیطان کارونه کولی شي. لکه منافق یو اعتقادي دی بل عملی دی. نبی علیہ السلام د منافق 3 علامات بیان کړي: دروغ ویلو او دارنګ امانت کی خیانت کولو او وعده خلافی کولو. دا د منافق 3 علامات دي. او دا 3 خبرې خو مسلمان بم کې دي شي وکي. مسلمان بم دروغ وي، مسلمان بم امانت کی خیانت بکی، مسلمان بم وعده خلافی کی. او دانه چې ګندې منافق شو. په دې 3 خبرو دی منافق کیږي نه، خدا کار د منافقانو دی. دی منافق نه خدا چې کم کار کې دا کار د منافقانو کو، نو دې ته منافق عملی وایي. او یو منافق اعتقادي چې عقیده د منافق وی چې الله ورکم نه مني، پیغمبر نه مني. دا رنګ یو شیطان دی او شیطان کارونه دي. نو کې دي شي چې یو مسلمان دغه د شیطان کارونه وکي، شرارت وکي، بدتمیزي وکي. نو دی وخت هو ټیک د شیطان کارو کو چې کله دا کار بیا وروسته پرې خو د مسلمان شنه شیطان نشو بیا.
یخوف اولیاءه دی یروي تاسو د خپلو دوستانو نه فلا تخافوهم پس تاسو مه یریږئ د دینا دا هم یې د اولیاءه ته د شیطان د اولیاءو د دوستانو نه یریږئ او اشاره هغه کافران دي چې کوم د مکې نه راغلي هغوی یادي وخافوني او یریږئ زمانه یریږئ نه فی ترک امرکم د الله حکم ګورئ چې تفریح نه ځئ د دې نه یره وکئ ان کنتم مؤمنین کچرې تاسو مؤمنان او چونکې تاسو مؤمنان خو یې یقیني خبره ده د لحاظ دوانه به یریږئ او د دشمن نه به نه یریږئ او صحابو هم دغسې وکړو هغه خو ډېر ناشنا خبرې وکړئ خو صحابو حسبنا الله ونعم الوکیل وی او سره زخمونو میدان ته رالو الله تعالی غانمین او سالمین واپس کړو ولا يحزنك الذين او غمجن دي نه کی تعالی را کسان خطاب خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی چې د دې منافقانو په دې خبره غمجن نشي دا کم منافقان چې د میدان جنگ نه را واپس شو 300 کسانو د دې په دې خبر باندې ته غمجن نشي ولا يحزنك الذين او غمجن دي نه کی تعالی را کسان حزن چې غم چې هغه همیشه په هغه ځای کې وي چې ستانه یو قیمتي څیز فوت شي او یا فوت کیږي ستا د لاسه ځي انسان په باندې خفه کیږي او غمجن کیږي نو قرآن کریم په دې خبره مه غمجن کیږه چې دا دومره کسان ولې لاړلو د میدان جنگ نه یا دې ولې نفاق ته مخکې لاړلو ولا يحزنك الذين او غمجن دي نه کی تعالی را الذين کسان یسارعون فی الکفر چې دی جلدی کوي په کفر کې یسارعون مسارعت هغه ځای کې راځي چې کله څه کسان مقابله کې د یو بل نه مخکې کېږي لکه مثال یو هدف ته یو ټارګټ دی او هغې ته څه کسان مقابله کې دوړ لګي چې کم انسان به هلته مخکې رسي چې هغه ته انعام میلو شي او هغه ته پوزیشن میلو شي او په دې کې بیا هر یو زور لګي دې ته ویل کېږي مسارعتو قرآن کریم یسارعون وایي گویا که دا منافقان د یو بل نه مخکې والي کې کفر طرف ته دا کفر به دونه ښه شوي نو چې دی دونه یو بل نه مخکې کېږي دې طرف ته روان دي یسارعون چې دی جلدی کوي د یو بل نه مخکې والي کې فی الکفر ای الی الکفر کفر طرف ته او مراد ترې یقعون دی چې دی ځان په دې کفر کې واقع کی ځان په زوره غورځي قرآن کریم یسارعون ځکه وایي چې الله تعالی یو سړی منافق نه پیدا کړي اس یو انسان الله تعالی کافر نه پیدا کی هر انسان چې دنیا ته راځي پاک او صفا راځي دی په فطرت د اسلام او د ایمان باندې پیدا کیږي دا نه چې الله تعالی انسان پیدایشي کافر او منافق پیدا کی او دی په خپله چې دی نو ځان کفر ته ورغورځي او ځان بوځي نو ځکه قرآن کریم یسارعون فی الکفر وایي چې دی خو په خپله روان دی او کفر طرف ته مخکیوالی او منډه وخی انهم بشک دی لن یضر الله هرگی دی ضرر نشی رسول الله تعالی ته الله ته ضرر نشی رسول ای لن یضر دین الله دا الله دین ته څه ضرر او نقصان نشی رسول الله ته به څوک ضرر څه ورسي خو مراد نه د الله تعالی دین دی شیئا نکره ده مراد دا چې ضررا شیئا معمولی ضرر او معمولی څه نقصان دی الله دین ته نشي رسولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ورکی چې دا غم مکو چې ستا دین ته وس نقصان ورسی ستا د دین باره کې الله تعالی دا وعده کړی دا كتب الله لاغلبن انا ورسلی او دارنګه الله وعده کړی دا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا او دارنګه الله تعالی وعده کړی دا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الله تعالی دا وعده کړی دی چې ستا مدد بم کومه د مؤمنانو مدد بم کومه الله دا وعده کړی چې دا خبر مدد سره لیکلی دا چې زبم غالبه کیږي زما پیغمبران بم غالبه کیږي او دارنګه دا دین اسلام به الله تعالی په تمام ادیانو باندې غالبه کی چې دا وعده الله تعالی کړی ری د منافقانو په سازشونو باندې یریږه مده کافرانو د بلچا شیئا یوزرهم یرید الله اراده لري الله تعالی ان الله تعالی خودی فورا عمرانی سلی شي خدای الله تعالی دا اراده او مشیت ته الله یجعل لهم
دا چې ونه ګرځي ردی دپاره حظا سیسا او صبرخه فی الاخرت په آخرت کې. دنیا کې خو دغه شو چې دې څه ضرر نشي رسولی، کار څومره منصوبې او سازشونه وکړي، او په آخرت کې هم سیسه نشته. حظا نصیب ته وي، خو هغه ایسې ته وي چې هغه فایدهمنه وي. آخرت کې خو له ایسه شته د عذاب او د رسوایۍ، خو دا ده چې څه فایدهمنه ایسه وله نشته. دا نه چې آخرت کې به دیګه د حیواناتو په شانګه نیس و نابود بشي، نه، ایسه خو به وله وي، هغه به د عذاب او د تکلیفونو به وي، فایدهمنه ایسه به وله ني. الحظ النصیب من شیء نافع، حظ په عربۍ کې هغه فایدهمن او ښه ایسې ته وي. فی الاخرت په آخرت کې، او اصل آخرت ته. دنیا کې که انسان سره اسم نی خو چې آخرت وسري نو دا کامیاب دی، او د دې لپاره آخرت کې څه نشته. ولهم عذاب عظیم، او دا نه چې آخرت کې څه صرف نشته، ډېر لوی عذاب ولم شته دی. ولهم عذاب عظیم، او دې لپاره عذاب عظیم لوی دی. عذاب چې دی که نه، دا اصل کې اعذاب. عذاب څه ته وي چې خوږوالی او مزی و سره ختمه ته عذاب وي. ازاله د اعذوبې ته وي، یعنی عذاب هغه څیز ته وي چې پای کې خوند او مزه ني، نو هغې ته ویل کېږي عذاب. دلته قرآن عذاب دی او ډېر لوی دی. ان الذین اشتروا الکفر، دې آیت کې د عمومي بیان کې د کافرانو، مخکې خو د منافقانو بیانو. بېشکه هغه کسان اشتروا الکفر چې دی واغسته کفر لره بالایمان په مقابله د ایمان کې، یعنی کافران یادي. اشترا اغستو ته وي. یو سړی چې بازار ته لړ شي او څه اخلي، نو همیشه ګوري چې کم سیز بهتر او فایدهمني هغه اخلي. دا خو نه چې سترګې پټې کړي یو سیز راوالي، خامخا ګوري یې چې خوښ یې شي زړه ته، نو هغه بیا واخلي. د قرآن کریم ځکه اشترا وي، ورنه مراد نه اختارو دی، یعنی دی غوره کو، پسند یې کو او بدل یې کو کفر لره په مقابله د ایمان کې. د دې مخې ته ایمان موجود او کفر موجود، دی ایمان وانغسته او کفر واغسته. لکه څنګه چې ستا مخې ته مختلف اشیاء پراته وي او ته ترې یو څیز روچت کې نور پرېږدې، دارنګې دی کفر روچت کو ایمان یې پرېښودو. قرآن کریم تعبیر کو اشترا سره. لن یضر الله، هرګې دی ضرر نشي رسولی الله تعالی ته، یعنې د الله دین ته، شیئا یو ضرهم. ولهم عذاب علیم، او دی لپاره عذاب دی علیم دردناک. دا علیم په معنا د مولم سره، یعنی درد ورکون کی عذاب دی. دا سی عذاب چا بدیره درد ورکی، علیم دردناک عذاب. ولا يحسبن الذين كفروا، دې کې د منافقانو د کافرانو دواړو بیان دی چې دا دې الله تعالی مهلت ورکړی او دی کفر کې او منافقت کې لګیا دي او لګیا دي او بار بار. نو آیا الله تعالی دی په دې کفر او په نفاق باندې راضي دی؟ نو نه، الله تعالی په دې راضي نه دی. دا الله تعالی دې مهلت ورکړی دی دې رانیستلو دپاره. دې بالکل داسې مثال دی لکه یو انسان په اوبو کې میان نیسي او دې دا تار ورسس کی د ښکار دپاره، او هغه دا ګمان کی چې ګنې ماته خوراک راکو، او کله چې هغه کونډه دغه په ماری کې ورخښه شي نو بیا یې راوباسي. دکرنګې الله تعالی دې له مهلت ورکو چې پرېږدي چې منافقت وکړي او پرېږدي چې کفر وکړي، او هیرې کې الله تعالی یې راونیسي. ولا يحسبن الذين كفروا، ګمان دې نه کي هغه کسانو، یعنی یقین هو یقین دې ګمان دې نه کي او خیال دې دا په ذهن کې نه راولي. کفرو چې کفر یې کړی دی، انما چې بېشک هغه د دې ما معنا بکو، دا په معنا د الذي سره دی، یعنی ان الذي چې بېشک هغه نملی لهم چې موږ مهلت ورکو دی ته. نملی د املا نه دی، او املا په عربی کې موده، چاله ډیره موده ورکولو، چاله وقفه ورکولو، چاله مهلت ورکولو. انما نملی لهم، نملی اصل کې عربی کې دی ته وایي عربی امل الفرس، چې ته یو ځای کې په صحرا کې یا په شین میدان کې اس وتړې او هغه ته پړې اوږد پرېږدې، نو هغه اس په هغه اوږد پړې کې تاویږي، کله یو خوا او کله بل خوا، هغه پکې ټوپونه هم وهي، ګرځي پکې مو. نو د دې اس دا خیال دی چې کنه زه مالک آزاد پرېښودی، دې مخکې رواني
چې څونه پړې ختم شي دی فوراً بیا پړې راکاږي ځان ته. دې ته ویل کېږي املا. الله تعالی دې له شپېته کاله او یا کاله چاله اتیا له چاله سوا چاله کم دونه مهلت ورکړی دی او دې روزانه خوشحالیږي او روان دی مخکې. خو خبر خو نه دی کنه چې پړې به الله تعالی راکاږي وه. د موت نه څوک خبر دی؟ هر انسان په دې نیت ده ټیک ته زندګي لا ډېره ده. هر انسان بل ته ګوري وي هغه بل خو د اتیاو کالو مړ شي زما به هم اتیا کالو مري. په دې نه خبر دی نه چې ګنې لسو کالو پکې هم سړی مري، ماشومان مري، ځوانان مري. نو الله تعالی ناڅاپه بیا رونیسي لکه څنګه چې فرعون یې ناڅاپه رونیسو. د یو قول مطابق د فرعون عمر 460 سالو یا 464 سالو. په دې دومره زندګۍ کې د عقل لا نغی څومره تنبیحات درته وشو عقل بیا هم نه راتو. نو چې په عین موقع باندې چې کله فرشتې ته نه روح اخیستن یوس ایمان نه وړمه د سرکود یې تر اوسه پورې کوم هتلی وي تا ته روزانه مهلت میلاوي د خو تا عقل کله به راځي تا باندې. انسان ته بیان دی چې انسان زندګي دې 50 او 60 کاله شوه، ویښته دې سپین شو، ګیره دې سپینه شوه، سر دې سپین شو، روزي دې سپین شي، برید دې سپین شو، نور ته څه په انتظار یې؟ لکه ته بیا ماشوم کېږي بیا به ځوان کېږي بسو. خو دې مطلب دا کنه چې خبره ختمه ده برابر ده. فصل چې کله پوخ شي نو بیا زمیندار ته انتظار کیسو. دا فصل چې پوخ شي انسان خو سار وختي بیا ځان رسیدو که چې دوړیږي اوسو. دارنګه د هر انسان فصل پوخ دی چې زندگی دونه تیره کړه. مطلب دا چې بس کې راویدار دي شي دا انسانو. نو انما نملی لهم چې بېشک هغه چې موږ مهلت ورکو دی ته خیر لهم دا بهتر دی ګنې لانفسهم د پاره د نفسونو دي. که د دې دا خیالي دا خیال ذهن نه وباسي. انما نملی لهم بېشک موږ مهلت ورکو دی ته. دا موږ ته مهلت ولې ورکو؟ لیزدادو د پاره چې دی زیاتو کی اسمن لیزدادو د پاره دی چې دی زیات شي اسمن په ګناه کې ای فل اسم چې زندگی سونه سوا کېږي نو ګناهونه سوا کېږي، کفر او شرک سوا کېږي او دا سوا کېدل د انسان دپاره ښه نه دی. آیت نه یو خبره معلومه شوه د مؤمن مسلمان دپاره ډېر ژوند ښه دی. د ایمان والا دپاره اوږد ژوند چې دا ښه دی چې څونه انسان ژوند سیوا دونه نیکۍ به سیوا وکړي، نیک عمل به سیوا وکړي. او د کافر دپاره اوږد ژوند دا ښه نه دی. د منافق دپاره هم اوږد ژوند ښه نه دی. د دې وجې نه مؤمن مسلمان ته حکم دی چې ته به د مرګ سوال به نه کوې. مؤمن مسلمان به د مرګ سوال نه کوي. ولې؟ دا اوږد ژوند ستا لپاره ښه دی. که ګناهګار توبه به وباسې نیک عمل به وکړي او که د مخکې نه نیکې نور نیکۍ به وکړي آخرت کې به په کار راځي. خو د کافر او د مشرک او د منافق دپاره د اوږد ژوند دا نورم عذاب دی. لیزدادو دپاره دی چې دی زیات شي اسمن په ګناه کې ای فل اسم ولهم عذاب مهین او دی دپاره عذاب د مهین اهانت سپکولو ته وي، توهین او تذلیل او رسوایی ته وي. دی دپاره رسوا کن عذاب دی. رسوا کن عذاب دا چې الله تعالی به د محشر په میدان کې ټولو خلکو مخکې دی راوغاړي. ټول تمام انسانان به ورته ګوري، د هغې مخکې به ورته عملنامه ورکړی شي، سزا به ورته وروړی شي. نو دا به علی الاعلان سزا هر هغه سزا چې مخامخ دا رسوا کوني. که مؤمن مسلمان د خپلو ګناهونو د وجې نه جهنم ته لاړو مو نو هغه سزا به د خلکو مخکې بني. کافران به نه وي ځان له یو طرف ته به وي. د دې وجې نه قرآن او حدیث د مؤمن مسلمان د جهنم سزا تفصیلا نه بیان کړي. ای پرده کې ښودې را او د کافر او د مشرک او د منافق سزاګانې قرآن کریم کلو بیان کړي دي. ځکه مقصود به د هغې اهانت او تذلیل به وي. د درې واړو آیتونو کې یو ځای کې عظیم راغی، بل ځای کې علیم راغی او بل ځای کې مهین راغی. نو دا درې واړه به د دې لپاره وي. د جهنم سزا لوی هم ده، دردناک هم ده او رسوا کن به هم وي. دا درې واړه به دې ته میلاویږي. بېشکه دغه شیطان دی چې دی یروي تاسو د دوستانو خپلو نه. پس تاسو مه یریږئ د دین او یریږئ زما نه. که چېرې تاسو مؤمنان غمجن دي نه کې تل را کسان چې دی جلدي کوي په کفر کې. بېشکه دی هرګز ضرر نشي رسولی دین د الله تعالی ته څه اراده لري الله تعالی دا چې ونه ګرځي دې لپاره صحیح څه په آخرت کې او دې لپاره عذاب لوی دی. یقینا ها کسان چې دی واغسته کفر لره په بدله د ایمان کې
هرگز دی ضرر نشي رسول دین د الله تعالی ته سسي او دی لپاره عذاب درناک دی. او ګمان دی نه کې هغه کسان چې دی کفر کړی دی چې بېشک هغه چې موږ مهلت ورکو دی ته بهتر دی دپاره د نفسونو دی. یقینا موږ مهلت ورکو دی ته دپاره دی چې دی زیات شي په ګناه کې او دی لپاره عذاب سپکوونکی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ما كان الله نو الله تعالی اراده لرونکی لیذر المؤمنین دا چې پرېږدي مؤمنانو لره علامه په هغه حال باندې انتم علیه چې تاسو یې په هغې باندې حتی یمیز الخبیث تر دې چې جدا کي ناپاک لره من الطیب د پاک نه. وما کان الله او ندی الله تعالی اراده لرونکی لیطلعکم چې خبردار کی تاسو لره علی الغیب په بعضو غیب باندې ولکن الله یجتبی لیکن الله تعالی غوره کوي من رسوله د پیغمبرانو خپلونه من یشاء چا لره چې وغواړي فآمنوا بالله ورسله پس تاسو ایمان راوړئ په الله تعالی او د هغه په پیغمبرانو باندې. وإن تؤمنوا او کچرې تاسو ایمان راوړو وتتقوا او پرهیزګاري مو وکړه فلکم اجر عظیم پس تاسو دپاره دی اجر لوی. ولا یحسبن الذین او ګمان دې نه کي هغه کسان یبخلون چې دی بخل کوي بما آتاهم الله په هغه څه سره چې الله تعالی ورکړي دي ته من فضله د فضل خپلنا هو خیر لهم چې دا بخل بهتر دی د دې دپاره بل هو شر لهم بلکې دا بخل بدتر دی د دې دپاره. سیطوقون یقینا توق بغاړه کولی شي د دې ما بخیلو هغه مال چې دی بخل کړی دی به پای سره یوم القیامت فرض د قیامت باندې. ولله او خاص الله تعالی دپاره دی میراث السماوات والارض باقی پاتې کېدل د اسمانونو د ځمکې. والله بما تعملون خبیر او الله تعالی په هغه څه چې تاسو یې کوئ خبردار دی. د غزوې احد تفصیلي واقعه بیان شوه د هغې اخرنۍ خبره ذکر کی په لومړني آیت مبارکه کې او هغه دا چې الله تعالی بعض اوقات سخت حالات راولي لکه د غزوې احد کې په مؤمنانو مسلمانانو سخت حالات رالو چې ګټلې شوی جنگ په شکست سره بدل شو. په دې کې د الله تعالی بې شمېره حکمتونه او مصلحتونه وي. یو حکمت او مصلحت دا دی چې په دې سره د پاکو او د ناپاکو منځ کې امتیاز او فرق وشي. تر دې ساعته پورې مؤمنانو مسلمانانو کې څه منافقان موجود وو. د دغه منافقانو فرق کول پکارو. د غزوې احد دا واقعه الله تعالی مخې ته راوسته چې په دې سره هر چاته پته ولګي چې دا منافقان دي او دا کلک مؤمنان مسلمانان دي. نو الله تعالی خو به داسې کي
چې د پاک او د ناپاکو منځ کې فرق وکړي او د هغې لپاره یو بانا یو سبب د غزوه احد هغه شکستو. که چېرې داسې حالات نه وي نو دا 300 منافقان به نه واپس شوي، او که دا شکست نه وي شوی د منافقانو د خلونه و دا خبرې نه وي راوتې که دا نبي برحق ولې به شکست کېدو. دی د منافقانو دا تفسیرې به کولې بیا د جنگ نه بعدو چې که دا پیغمبر برحق پیغمبر وي نو ولې به شکست کېدو، خامخا جنگ به دی ګټلو. نو دا شکست کې هم لوی خیر و چې په دې سره د ډېرو منافقانو خولې کولو شي او د هغې هغه نفاق رابار شو. داسې حالات الله تعالی په غزوه تبوک کې بیا راوستی و. د غزوه تبوک په موقع باندې د ډېرو منافقانو اظهار وشو. نو دا سخت حالات الله تعالی راولي د پاره دی چې د کلک د مؤمن مخلص او د کمزوري پکې پته ولګي. او په دویم آیات کې بیا د بخل مذمت بیاني. دا کوم خلک چې جهاد له نه ځي دې وجې نه چې دی مال به د جهاد کې لګي، چندې نه ورکړي د الله په لاره کې، د جهاد دپاره مال نه لګي، د هغې مذمت قرآن بیاني چې کله یو انسان په مال کې د الله حق واجب شو، کا زکات دی او قبل واجب حق دی او بیا هم دې نه ورکړي، نو دا مال به سبا قیامت کې د یو گنجي مار په شکل کې به وي او هغه مار به د غاړې ته اچولی شي په شان د هارو، او دغه گنجي مار چیرې هغه به دله په دې وحکو باندې دا وحکي به وله نیسلي او دله به ټک ورکي. نو دا مال به سبا د انسان دپاره لوی وبال شي د کم مال دپاره چې دی الله په لاره کې نه ځي. ما کان الله لیذر المؤمنین، نو الله تعالی مریدن اراده لرونکي لیذر المؤمنین لئن یذر المؤمنین، دا چې پرېږدي الله تعالی مؤمنانو، یعنی الله به داسې کی، الله به داسې حالات راولي چې مؤمنان او منافقان د یو بل نه جدا شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینې منورې ته تشریف وروړو نو د بعضې خلکو د مخکې نه د سردارۍ انتظار و چې موږ به سرداران شو. په هغې کې دا رئیس المنافقین عبدالله بن ابی بن سلول به د اعلان کولو والو د سردارۍ چې دا د پوره مدینې منورې سردار دی. دې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام راغی او د اوس او د خزرج خلک نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ورو ورو مسلمانېدل. لوی لوی سرداران سعد بن معاذ او سعد بن عباده، اسعد بن زراره رضی الله عنه ته لوی لوی سرداران د مسلمانان شو. او چې دی مسلمانان شو نو ورپسې نور خلک هم رالو. نو د عبدالله بن ابی بن سلول نه د خلکو توجه واړېده او د چې کم پلانینګ او کم انتظار او هر څه ختم شو. او دا د خزرج قبیلې و. او د چې وکتل چې د ما د قبیلې بلا خلک مسلمانان شو او د اوس قبیلې مو و دغه کلم کله مخالفت د نبی علیه السلام بیا نشو کولی، ځکه چې بیا خپله قبیلې مخالف کېده. نو بیا د ورو دی په دې انتظار و چې زه کېدی شي مکې والا حمله وکړي او نبی علیه السلام او د هغه چې کوم مهاجرین صحابه هغوی به شکست وخوري، قتل به شي او زمونږ قبایل به په خپل ځای باندې بیا واپس پاتې شي او بیا به سردار شمه. دې کې یو نیم کال تیر شو، د غزوه بدر واقعه وشوه او داسې عجیبه ناڅاپه اتفاقا وشوه چې په هغې سره د مسلمانانو له الله تعالی غلبه ورکړه او د ډېرو منافقانو په اړه کې چې کوم انتظار او هغه نورم مسلمانان مستحکم شو، مضبوط شو. د هغې نه بعد دی وی چې اوس خو کلم کله مخالفت نشو کولی، نو انډرګراوند به د نبی علیه السلام او د اسلام مخالفت وکړو. نو په دې طریقې سره دی منافقان شو. نو ډېر زیات ورسره د یهودو نه شامل شو. نو دی وی چې په خوله باندې به کلمه وایو، نبی علیه السلام سره مسلمانانو سره به کینو مو، د دې په مجلسونو کې به هم شریک کېږو، مونږ به ورسره هم کو، کوشش به کو چې ځان به ترې نه ساتو، لیکن دا ده چې هر ځای کې به ځان مخامخ کو چې ګنې څوک دا شبه ونه کړي چې دا ګنې منافق دی، خوړه کې به ایمان نه راوړو. او دا دنه دا پروګرام د دې شروع الله ته هر څه معلوم و. الله تعالی د غزوه احد دا واقعه آینده کال راوسته د پاره دی چې مؤمنانو مسلمانانو ته د خپلې قبیلې خلکو ته معلوم شي چې دا منافقان دي.
اوس که الله تعالی د وحی په ذریعه سره نبی علیہ السلام ته ویلې وي چې دا پلانکې منافق دی او نبی علیہ السلام اعلان کړی وي نو ټیک تا ډیرو مسلمانانو به منلی وه، لیکن منافقان خو هسې هم دروغجن خلک دی. نو دی به بل څه جوړ کړو چې دا وګوره داسې زیاتی کې مونږ سره مونږ هم کلمه ویلې را دیم کلمه ویلې را مونږ هم مونځ کو دیم مونځ کې مونږ او دې کې څه فرق دی؟ ولې مونږ د خپل زړه بار روباسو چې تاسو ته ایمان وښیو دا خبرې به دې کولې بیا. نو الله تعالی خو داسې کولی شو، لیکن الله تعالی داسې حالات جوړ کړو چې د دې د خپلې قبیلې او د خپل خاندان خلکو ته دې معلوم شو چې دا خو ډېر غټ منافقان دي. نو که هغه ماحول هم خراب نه شو دې ته معلوم هم شي چې دا پلانکې منافق دی. بیا اخیره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارابشی کهیر 11 سپاره کې په سورې توبه کې په اخره کې وراشي. اخیره کې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعده فردن د دین نمونه واغستلو. عمر رضی الله تعالی عنہ وی زه جماعت ته راتلم منزله خلک د جماعت نه بار راوتل او سرونه ښکته کړو جړلې میګنې مونږ به شوي چې رالم نو مونږ نه شوي خلک ناستو او ما تپوس وکړو ما ته ملګرو وی چې نبی علیہ السلام نن باقاعده باینیم د بعد منافقانو نمونه واغسته چې ای منافقه پاسه د دې ځای نه بار وځه. خو هغه هم صرف د بعضو نمونه ورته اغستو. الله تعالی بیا نبی علیہ السلام ته د منافقانو باقاعده فهرست ورکړو ان نمونه ورته ښودلو چې دا پلانکې منافق دی. لیکن نبی علیہ السلام د هغې اعلان خلکو ته بیا عمومي نه کړی چې دا منافقان دي. صرف د بعضو 11 یا 12 کسان نمونه اغستي خو نور نه دي اغستي. دې کې حکمت البته دا چې څومره منافقانو نو د هغې نمونه حذیفه رضی الله تعالی عنه ته ښودلي خو په حذیفه رضی الله عنه هم پابندي لګولې وه چې ته به مخکې چاته نوم نالې چې دا پلانکې منافق دی. دې وجې نه حذیفه رضی الله تعالی عنه ته صاحب سر النبی صلی الله علیه وسلم وایي دا د نبی علیه الصلاة والسلام رازدارو. بیا به صحابو پہچان څنګه کو چې دا منافق دی او که نه دی؟ نایی به کتل چې په کومه جنازه کې به حذیفه رضی الله عنه شریکو وی دا مؤمن دی، او چې حذیفه رضی الله عنه په مدینه منوره کې و لیکن جنازې به لا نړو د دې مطلب دا چې دا کافر او دا منافق دی. نو په دې طریقې سره بیا پہچان کېدو. عمر رضی الله عنه ناشنا خشیت والا انسان دی. هغه یو پیر حذیفه رضی الله عنه ته وی چې چونکې تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو راز درکړی دی او زه تاسو ته دا نه یم چې زه په دی کې یم په دا فهرست کې او که نه یم، خو کم از کم ما ته ووایه چې زه پکې یم او که نه. نو حذیفه رضی الله عنه ته چې نه ته په هغې کې نه. نو دا د منافقانو دا لسټ الله تعالی هرې کې نبی علیہ السلام ته ورکړو، لیکن پابندي وه چې عمومي بیان به نه کوي، په هغې کې هم لوی خیر و. فرمایي چې ما کان الله لیذر المؤمنین. عمر رضی الله عنه دا ویلو چې دا نه یم چې ګنې ما له فهرست راکړه چې کم دي، خو ما پکې وګوره چې زه پکې یم او که نه. ما کان الله نه دی الله تعالی یو لفظ به ورته روباسو مریدن. زمونږ د عقاید یو کتاب د شریعت د عقاید نصفیه نو دا شرح د شرع قاعدو نو هغې کې نبراس دا شرح ده. نو نبراس شارح وی چې په قرآن کریم کې 1000 ځایونو کې الفاظ دا محذوب دي دا به ورته روباسي، یعنی 1000 ځایونه داسې دي چې هلته یو لفظ شته خو پټ دی ښکاره نه دی او ورته روباسي به. نو دا علم انسان د دې لپاره کې چې وپېژني چې کم ځای کې کم یو لفظ پټ دی خو به ورته روباسي به. د ځان او پکې نه روباسو، د دې چې کوم خپل ماهرین دي هغوی په دې باندې پوهېږي چې دې د کې یو لفظ شته. نو دلته کې دی مریدن. ما کان الله مریدن نو الله تعالی اراده لرونکی لیذر المؤمنین. یا ذره منه پرېښودلو چې پرېږدي الله تعالی مؤمنانو لره علی ما په هغه حالت باندې انتم علیه چې تاسو یې په هغې باندې. انتم کې خطاب مسلمانانو ته دی، یعنی الله داسې نه کوي چې ای مؤمنانو مسلمانانو چې تاسو په دې حال باندې یې او الله تعالی تاسو پرېږدي. دا حال څه یادي چې تاسو سره منافقان هم شریک دي، تاسو سره منافقان هم یو ځای دي. نو الله خو داسې نه کوي چې تاسو منافقان به یو ځای اوسېږئ او د منافقانو اظهار به ګنې نه کېږي. نو الله خو به داسې کي دي به ښکاره کي الله تعالی.
حتی یمیز الخبیث تر دې چې الله تعالی جدا کی الخبیث خبیث خباست گندگی توی نجاست توی پلیتے توی حتی یمیز الخبیث تر دې چې الله تعالی جدا کی خبیث ناپاک لرا چې منافق ته منافق گنده دی ولی او عقیده گنده ده نو ظاهر بدن خو به پاکی لیکن عقیده د نجاست او د گندګۍ ده نو دا خبیث او د عقیدې په اعتبار سره ویل دي من الطیب د پاک نه طیب او پاکیزه توي طیب پاره کې خوشبو توي طیب او طیب پاک توي نو دې پاک ته پاک پوری دیم سم خوشبوداری ځکه ته طیب ویل کیږي چې مراد نه مؤمن دی مؤمن که په ظاهر کې گندم دی خو دې پاک دی ځکه چې عقیده پاک ده نو قرآن کریم خبیث مقدم کو انسان چې کله فصل وکړي نو دا فصل نه گندگی بارو باسی بیا چې کم جاړ وي او پای کم گیا شوی نه گیا تن خلق بار لړکی دا نه چې فصل تن لړکی او گندگی پریزي نه گندگی تن لړکی نو مؤمنان مسلمانان اصل دی اخو اصل فصل دی او دې کې دا گندگی راغلی د ځای په ځای نه دا جاړي پکې راغلی دی او گیا پکې راختلی ده خاردار پودې دي دا تن لړکول واړي نو دای طریقم دکه چې الله تعالی صح حالات راولي وما كان الله او نه دی الله تعالی اراده لرونکي لیطلعکم چې الله تعالی خبردار کی تاسو لره اطلاع خبردارې ته واقفیت ته خلق اطلاع راغلی ده یعنی خبرداری آگاهی راغلی دی علی الغیب په غیب باندې الله تعالی داسې نه کی چې تاسو په غیب باندې خبردار کی دلته کې دا غیب نه مراد بعض غیب دي الله تعالی بعض خبرې ښکارا کړې دي او بعض خبرې پټې ساتلې دي بعض خبرې الله تعالی خپل ځان سره پټې ساتي فرشتو تم پته نشته لکه قیامت چې دا به کله راځي او بعض خبرې الله تعالی فرشتو ته ښکارا کی بعض خبرې الله تعالی انبیاء ته ښکارا کی بعض خبرې الله تعالی عام خلکو ته ښکارا کی علی الغیب په غیب باندې یعنی پټو خبرو باندې هغه بعض پټې خبرې چې هغه منافقان دي چې څوک دي ایت مطلب دا دی چې الله تعالی سخت حالات راولي نو الله تعالی د سخت حالات په ځای بغیر د دینم الله تعالی پیغمبر ته اطلاع ورکولی شي کنه چې دا پلانکی منافق دی دا سخت حالات الله تعالی سره راولي مطلب د دې لپاره چې د غزوه احد شکست شو دون لوی نقصان شو د دینه بغیر هم کې دی شو چې آیت الله تعالی نازل کړي وي او پای کې ویل وي چې دا پلانکی منافق دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به بیان کړو چې دا پلانکی منافق دی وینا الله تعالی په هر یو کار کې حکمتي دنیا دارالاسباب دی الله تعالی اسباب په دنیا دارالاسباب دی د اسباب مطابق الله تعالی کارونه کوي الله تعالی هو بغیر د باران د ورول نم د ځمکې نه فصل رو باسلی شي لیکن الله تعالی اسباب یو بل سره تړلي دي باران وشي باران د وجه ځمکې نه فصل روخیږي دینه بغیر هم الله تعالی ارسه کولی شي چونکه دنیا د دارالاسباب نو دارنګ د منافقانو پیژندلم د اسباب مطابق پکار دي په وحی په ذریعہ سره کې دی شو لیکن ممکن ده چې منافقانو ته انتشار پیدا کړي وي چې دا نبی علیہ السلام او صحابه موږ سره بغض کی ځکه د موږ نمونه منافقانو کې اچي علی الغیب په بعد غیب باندې ولکن الله لیکن الله تعالی چې دی یجتبی غوره کوي اجتبا چانټی ته وي غوره کولو ته وي لکه انسان چې ساخلی نو پای کې خخ سيزونه وګوري عمده پاکیزه هغه اوچت کی نه اجتبا غوره کولو ته وي من رسوله د پیغمبرانو خپلونه من یشاء چاله چې وغواړي دا من رسوله د من یشاء د پر بیان کی الله تعالی په انبیاء او کوم چې کوم چاته وغواړي نه اغیل الله تعالی د علم ورکی د غیب ودا مطلب دا دی چې الله تعالی هر یو نبی لم ټول غیب او علم نور کی انبیاء کرام علیهم السلام کې بعضی الله تعالی بیا د غیب او علم ورکی او دانه چې بیا نبی ته غیب او علم شي د غیب او علم نبی سره ني الله تعالی غیب او علم صرف الله تعالی سره دی الله تعالی چې نبی له علم د غیب ورکی نو نبی د غیب او علم بیان لري غیب خو دې ته وي چې بغیر د چا د اطلاع ورکولو نه او بغیر د اسبابونه
یو انسان سره ذاتی علم راشي ته ویل کېږي غیب و علم. لکه الله تعالی سره د غیب و علم دی. نو مطلب څه دی چې الله تعالی د علم چا نه دی ورکړی او نه الله تعالی په کسب سره په اسبابو سره د علم حاصل کړی دی. او د الله تعالی نه ما سوا که فرشتي سره علم دی او که نبی سره دی او که ولی سره دی او که عالم سره دی دا ټول عطایي دی د الله ورکړه دته. نو هغه ته مونږ دا نشو چې الله تعالی د غیب علم درکړی دی. ها د مخلوق په مقابله کې بیا د غیب علمي لکه د نبی علم سیوا وي په مقابله د امت کې. نو نبی سره چې دا کم سیوا علم دی نو دا د امت په مقابله کې بیا د غیب علم دی. خو دا معنا به نه کو دا نسبه دنیا کې چې خلک وي چې نبی سره د غیب علمي وغي دا معنا اخلي چې الله تعالی سره برابر دی. دا زیاتې دا نه ویل پکارو. یجتبی من رسله غوره کوي د پیغمبرانو خپلونه من یشاء چاله چې وغواړي. مطلب دا چې الله وغواړي نو نبی الله تعالی علم ورکي. خو چونکې په نبی باندې الله تعالی پابندي ولګي چې دې بیان مکوه. نبی علیہ السلام ته د منافقانو لیست ورکړی شو چې دا هر څومره وو لیکن په نبی علیہ السلام دا پابندي وه چې امت ته نه بیانې. صرف حذیفه رضی الله تعالی عنه ته بیان وکړو عموم بیان ونه کړو. هغه 10-12 کسان چې ول د هغې نبی علیہ السلام وضاحت بیا وکړو هم اخیره کې وکړو. بیا ها الله تعالی سخت حالات راولي د هغې په ذریعې سره د منافقانو پهچان وشي. دا سخت حالاتم د مؤمن مسلمان دپاره ښه وي. یو شاعر وی چې جزا الله المصائب کل خیر وی الله دې مصیبتونو تم جزای خیر ورکي ښه بدله دې الله تعالی ورکي. دا مصیبتونه هم ښه دي. وی ځکه عرفت بها عدوي من صدیقي وی ما په دې مصیبتونو سره خپل دشمنو پیژندو چې د ما دوست څوک دی او د ما دشمن څوک دی. وی دې مصیبتونو مالا د ښو د بدو پهچان وکړو. یوسف علیه السلام چې کله د مصر د جیل نه راوتو نو هغه د جیل په دروازه باندې 4 جملې ولیکلې 4 خبرې وکړې. وی دا سجن چې دا جیلو نو وی دا تجربه الاصدقاء وی دې دار دوستانو تجربه کی یعنی انسان ته پکې خپل دوست او دشمن معلوم شي. وی دا تجربه الاصدقاء دی. ستا دوستان بتا ته څنګه معلومیږي په داسې حالاتو کې بتا ته معلومیږي چې په دې سخته کې ستا سره ملګرتیا وکړي او تاله طعنې او پیغور نه درکړي دا ستا دوست او ستا خپل دی. او دویمه خبره دا ولیکله چې شماتة الاعداء ستا چې کوم مخالفین او دشمنان دي هغوی به تاله طعنې او پیغور درکړي. چا راته وایي چې داسې کوه اوس د ځان ټینګه پته به دې اوس ولګي دې جاړو چې ته ګیر شوی نو دا خبرې به دې تا ته وکړي څوک مخامخ او څوک شا په شا تا ته به راورسي. نو شماتة الاعداء ستا دشمنان به تا ته طعنې او پیغور درکړي. او درېیمه خبرې دا وکړه چې دا قبور الاحیاء دا د ژوندو خلکو قبرستان دی. مقبره ده او قبرستان دی خو د ژوندو خلکو دی چې دا یو 4 دیوارې کې دننه په مړو باندې حساب دی چې بار خلکو ته دننه اړو پته لګي نه چې دننه څه کېږي. او څلورمه خبره دا وکړه چې نزول البلا د مصیبتونو بارانونه به دغه ځای کې کېږي. دا 4 دیوارې کې دننه دا جیل د مصیبتونو باراني هلته یو مصیبت نه ډېر مصیبتونه. نو دا سخت حالات مبارک یوسف علیه السلام ویسي تجربه الاصدقاء. نو په دې سره د انسان پته ولګي چې سخت دوست څوک دی او دشمن څوک دی مخالف څوک دی خپل څوک دی. نو فآمنوا بالله ورسوله پس تاسو ایمان نوړئ بالله په الله تعالی ورسوله او دغه په پیغمبرانو باندې. خطاب مسلمانانو ته دی ای مؤمنانو تاسو په الله او دغه په پیغمبرانو باندې ایمان نوړئ. ولې دې ایمان نشته ایمان خو شته مطلب به د خپل ایمان باندې کلک او مضبوط اوسېږئ او په د خپل ایمان باندې مداومت اختیار کړئ. هسې نه چې ته غزوه احد کې شکست شو چې ته منافقانو په خبرو کې راشي چېرې دا ولې شکست شو داسې نه چې ته تزلزل پیدا نشي په ایمان کې چې ته کمزوري را نشي ګورئ د الله په وعدو باندې کلک مطمئن اوسېږئ. دا وقتي طور باندې شکست او کامیابي اصل کې ستاسو ده. او یا دا فآمنو کې خطاب منافقانو ته دی. نو منافقانو ته الله تعالی چې ایمان نوړی اوس هم لا ټایم شته. الله تعالی له ستاسو نومونه لا پیغمبر علیه السلام له نه دي ورکړي نو اوس هم ایمان نوړی. فآمنو بالله ورسوله
پس تاسو ایمان راوړئ په الله تعالی باندې او دغه په پیغمبرانو باندې، یعنې تصدیق قلبي وکړئ د زړه نه، په خوله باندې خو کلمه وایئ، په دړه نه یې مو وایئ. وَإِن تُؤْمِنُوا او کچرې تاسو ایمان راوړئ، وَتَتَّقُوا او پرهیزګاري وکړئ، ایمان هم راوړو د الله نه ویریږئ، د مؤمنانو نه خو تاسو یریږئ، په خوله کلمه وایئ خو د الله نه مو یریږئ، اړه نه هم چې کوم دی نو تصدیق وکړئ. فلکم اجر عظیم، پس تاسو لپاره دی اجر عظیم. دا لکم د اجر عظیم نه وروستو دی، اصل کې اجر عظیم لکم دی، خو لکم یې مخکې کو، یعنې هم ستاسو لپاره لوی اجر دی چې تاسو د الله نه ویریږئ او تاسو ایمان راوړئ. فلکم اجر عظیم، پس تاسو لپاره لوی اجر دی. څنګه چې مخکې ورته ویلو، مخکې بیګاني سبق کې چې د دې لپاره لوی عذاب دی، د دې لپاره دردناک عذاب دی، د دې لپاره سپکوونکی عذاب دی، نو د هغې په مقابله کې قرآن اجر هم ډېر لوی یادي. لکم اجر عظیم، ډېر لوی اجر به وي. څنګه چې لوی عذاب دی نو دا شان د مقابله کې لوی اجر هم دی. دومره کافي ده. نو الله تعالی اراده لرونکې دا چې پرېږدي مؤمنان لره په حال باندې چې تاسو یې پای باندې، تر دې چې الله تعالی جدا کړي ناپاک لره د پاک نه، او نه د الله تعالی اراده لرونکې چې خبردار کړي تاسو لره په غیب باندې، لیکن الله تعالی غوره کوي د پیغمبرانو خپل نه چا لره چې غواړي. پس تاسو ایمان راوړئ په الله تعالی دا په پیغمبرانو باندې، او کچرې تاسو ایمان نه وړو او پرهیزګاري مو وکړه، پس تاسو لپاره د اجر لوی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولا يحسبن او هرگز گمان دینکی الذین یبخلون ها کسان چای بخل کوي بما آتاهم الله فها سسرا چ الله تعالی ورکړي دیتا من فضله د فضل خپلنا هو خیر لهم چې دا بخل بهتر دی د دې لپاره، بل هو شر لهم بلکې دا بخل بدتر دی د دې لپاره. سیطوقون یقینا هار به په غاړه کولی شي د دې ما بخیلو هغه مال چې دی بخل کړی دی به پای سره یوم القیامت پر ورځ د قیامت. ولله او خاص الله تعالی لپاره دی میراث السماوات والارض، میراث د اسمانونو د ځمکې. والله بما تعملون خبیر، او الله تعالی په هغه څه چې تاسو یې کوئ خبردار دی. په آیت مبارکه کې د بخل مذمت بیانېږي. دا مرض او بیماری په یهودو کې په کثرت سره وه. یهود د حد نه زیات بخیلانو. اصل کې آینده آیت کې د یهودو د یو قول تذکره وکړي، نو دا آیت د هغې دپاره یو تمهید دی. کله چې قرآن کریم کې به د انفاق فی سبیل الله ذکر راغی چې د الله په لاره کې مال لګوئ، او د الله په لاره کې مال لګول داسې دي چې گویا کې تاسو الله تعالی له قرض ورکو. جهاد فی سبیل الله مال لګول په دې کې داسې دي چې گویا کې ته الله تعالی له قرض ورکې. نو قرآن کریم داسې قسم آیتونه نازل کړو، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، څوک به الله تعالی له قرض ورکي چې الله تعالی هغه له په بدله کې دو چند او د هغې نه زیات مال ورکي. نو چې داسې آیتونه رالو نو د یهودو بعضې خلکو ووی نبی علیه السلام ته چې الله تعالی نعوذ بالله غریب او تنگ دسته شو، مونږ مالدار شو، ځکه هو الله تعالی زمونږ نه قرض غواړي. نو معلومیږي دا چې د الله تعالی لاسونه تنگ شوي دي. ید الله مغلوله، دیوی د الله تعالی لاسونه تنگ دي، څه پکې شته نه، خزانې خالی شوي او مونږ سره هر څه ډېر دي. نو قرآن کریم د آیتونه نازل کړو. حالانکه الله تعالی ته د قرض ورکولو مطلب سره د الله په لاره کې مال لګولو،
د الله تعالی خزانو ته کم ځای کې مال زیمال خو دنیا کې پاتې شي. الله ته خو ستا د مال د لګولو هغه اخلاص او قرباني الله تعالی ته رسیږي. الله تعالی آیتونه نازل کړو چې د الله لاسونه خو کلو دي بل یداه مبسوطتان، د الله تعالی دواړه لاسونه کلو دي. دا ګورې نه الله تعالی سهار و ماښام په تمام مخلوقاتو باندې څومره نعمتونو بارانونه الله تعالی سهار و ماښام کې د الله خزانو کې کم ځای کې کمی راغلی دی. خو دی خبره بل طرف ته بوتله، الله تعالی د آیتونه نازل کړو. نو دا آیت مبارکه تمهید دی د ورپسې آیت دپاره چې څوک په خپل مال کې بخل کی نه چې په کم ځای کې مال لګول واجب دی او فرض دی او هلته دی نه لګي، نو دا بخل دی. او دا مال خو دې لپاره جمع کړي چې زما په کار راشي، خو په کار به رانشي، دا مال به الله ته پاتې کېږي. دا مال د الله دی او د الله به او پاتې کېږي، انسان به ترې نه ځي. انسان چې څنګه دنیا ته راځي او خالی لاس راشي، په بدن باندې جامیم نی، په خپو باندې پیزار نی او لاسونه خالی وي، نو دک شانتې به دا انسان د دنیا نه خالی لاس او خپې ابلې خپې او سرتور سر بځي. دا کفن هم د انسان دپاره یو قسم عزت ته ورکول کېږي، ورنه په قبر کې انسان ته د کفن هم ضرورت نشته دی. خو دا خو د انسان دپاره یو ساتر لباس او پرده او د عزت یو لباس دی چې ورته ورکول کېږي، ورنه دا نه چې مړي ته کفن ضرورت یې هلته کې. انسان څنګه خالی لاس راځي خالی لاس به تیزي، او دا مال به الله ته پاتې کېږي. او دومره ده چې د خو ځان سره څه ونړو نه یې څه جمع کړو، خو د الله حق یې چونکې ورنه کړو، نو دا مال به سبا قیامت کې د دې نه به یو هار او توق جوړولی شي په جهنم کې، چې هغه به د مار په شکل کې وي، او دا مار به د ده غاړې نه تو شوي وي، دله به یې دا وښکي او دا خوله به یې ورله نیسلي او دله به ټکونه ورکي. نو دا ښه ده او که نه دا چې انسان په زندګۍ کې په ژوندانه باندې د الله حق د مال نه ورکي. نو آیت کې مذمت د بخل بیاني. ولا یحسبن الذین، ګمان دې نه کي کسانو، معنا در هرگز ګمان دې نه کي. دا هرگز معنا د یحسبن نه کې د دې نون ده، دا تاکید دپاره دی. دا ګمان دې هرگز ونه کي، یعنی یقین خو هسې نري کول پکارو، خو ګمان هم نري پکارو، خیال هم نري پکارو. دا کومو خلکو چې الله تعالی مال ورکړی دی او دی دا مال جمع کي او دې نه د الله حق نه ورکي، نو که ده خیال دی چې دا زه مال جمع کوم دا ګنې ښه کومه، نو دا ښه نه کېدي. نو دا ګمان او دا خیال دی یو سړی چرې مو نه کي چې دا مال ما جمع کړو، دا ګنې ما ښه کار وکړو، ما ګنې فایدې والا کار وکړو. نو دا ګمان هم مه کوه، یقین خو هسې مه کوه، پړه کې خوشحالېږه مه، خو دا خیال هم ذهن کې مه راوله. ولا یحسبن الذین، هرگز ګمان دې نه کي کسان یبخلونه چې دی بخل کوي. او یو قرات کې داسې دی ولا تحسبن، نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته او مؤمن مسلمان ته ته ګمان مه کوه. د چا باره کې؟ دا کوم خلکو چې الله تعالی مال ورکړی او دې ته نه د الله حق نه ورکي، نو هغوی دا خیال دی چې دا مونږ چې الله حق نه ورکو دا مونږ ښه کار کو. نو ای مخاطبه ته په دې دا ګمان مه کوه چې دا دې ګنې ښه کار کي، دا دې ځان له شر جمع کي. ولا تحسبن الذین، ته ګمان مه کوه دا کسانو باره کې چې څوک بخل کی. الذین یبخلون، هغه کسان یبخلون چې دی بخل کوي. بخل پښتو کې معنا مونږه شومتیا کو، خو د بخیل معنا دا ده، بخیل هغه انسان ته وي چې هغه واجب حق نه ورکي، چې یو مال دی پای کې حق واجب شو او ضروری شو فرض شو په ده باندې، او د هغې باوجود دی هغه حق د هغې نه ورکي، نو دا اوس بخیل دی. لکه تا سره مال دی او هغه د نصاب برابر دی، لکه نن سبا نصاب 1,45,000 یا 1,50,000 روپۍ دی، او دونه پیسې او انسان سره دی او پای باندې کال تیر شو او د باندې څه قرضه مرضه نشته، او په دې پیسو یو کال برابر شو، نو په دې کې د الله حق واجب شو، 40 روپۍ به ترې ورکوې به، او دا 40 روپۍ ردې نه ورکول دا واجب دي، او دې دام نه ورکي. ولې نه ورکي؟ مال به مې کم شي. په لاک کې 2500 روپۍ دي او په 50,000 کې 1250 شوي، نو تقریبا دغه 4,000 روپۍ تقریبا جوړیږي.
دې ته دا 4000 روپۍ د 1.5 لک روپو نه ولې نه ورکي مال مې کمیږي نو دا اوس بخیل دی ځکه چې دی واجب حق نه ورکوي دارنګې ستا یو رشتہ دار دی نږدې مور دی دا پلار دی رور دی ماسی دی دا ترور دی دا او یا خویندې دي او هغې انتهایی غریبانان دي چې هغې سره د سهار او ماښام د خوراک دپاره څه نشته او هغې ستا نه صرف خوراک غواړي به قدر ضرورت او ته ورله نه ورکوې او تا سره شته دی نو دا ته اوس بخیل یې هسې د رشته دارو حقونه واجب نی په انسان باندې د رشته دار حق په تا باندې هسې واجب نه دی خو چې کله هغه ضرورتمند شي او تا سره شته او تا نه هغه به قدر ضرورت غواړي او ته نه ورکوې دا ته اوس بخیل یې نو دغه د هغه حق پوره کول تا باندې اوس واجب دي نو چې کوم انسان واجب حق د الله د مال نه ورکوي نو دا اوس بخیل دی بخیل دې ته نه وي چې ګنې تا انوایټ کی نه او تا له پروګرامونه نه کی خلک وي واده وکړو بس چپ په چپ باندې وکړو دا خلک دې ته دا بخیل نه دی بخیل هغه انسان ته وي چې واجب حق نه ورکوي ته بخیل ویل کېږي دا نه تا بیا پروګرام کیا به نه کی تا بیا انوایټ کیا او تا به نه انوایټ کی به دې ته بخیل نه ویل کېږي بخیل اصل کې دې ته وي نو یا بخالونه چې دی بخل کوي مذمتم پاک مال پاک بخل باندې ری چې کله واجب حق تی ادا نشي بیا یو بخل دی یو شح دی بخل او شح دواړه نږدې الفاظ دی یو بل سره یو ځای استعمالیږي بخل دی ته وایي چې تا سره مال شته او د هغې نه ته یو حق نه ورکوې نو دې ته ویل کېږي بخل چې په کم مال کې د الله حق واجب شوی او نه ورکوي نو دا بخل دی او شح دې ته وایي چې تا سره لا مال شته نه خو ته د هغې حرص کوې چې مال دې راشي او د هغې لپاره ناجایزه لارې استعمالوي نو دا شح دی بیا خو دا شح او حرص دا هم د بخل په معنا استعمالیږي او دواړه مذمت دی دواړو مضموم دي یا بخلونه چې دی بخل کوي یا بخلونه البخلهم بوته روباسو چې دی بخل کوي او دی د خپل بخل بهتر غني بما آتاهم الله دا بخل دی پس کې په هغه څه چې الله ورکړي دی تا آتاهم الله الله وت ورکړي دی یعنی معلوم د الله تعالی دی د الله د مال نه د الله حق نه ورکین دا سن ناشکر انسان دی یو خدا چې تی په خپل ځان سره را پیدا کړي بیا هم لا څه خبره ده انسان مال د ځان کم ځای پیدا کولی شي انسان او خالی از دنیا ته راځي دا دنیا کې الله تعالی دل ورکی او من فضله د فضل د الله تعالی نه دا مال ګور د الله تعالی فضل دی مال دا بذات خود مذموم نه دی نه مذمت والا سید د الله تعالی فضل دی قرآن کریم کې دو سيزونو ته د انسان د زندګۍ او د دنیا بقا ویل شوی دی انسان به باقی وي دایره پر دوه خبرې دوه سببونه دي یو خانه کعبه ده چې په ځمکه باندې خانه کعبه قائمه را دنیا به قائمه وي خلک به ولاړ وي قایم به وي او دویم مال دی دا مال چې انسان سری انسان به باقی وي او قایم به وي دیو جنا قرآن کریم وی ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما قرآن کریم قیاما ویل دی وی دې کمکلو ته مال مه ورکوئ ماشومان دي یا ستا سرکور کې کمکل سادگان لیونو له مال مه ورکوئ ځکه چې دا مال ستاسو د زندګۍ د بقا یو ذریعه ده نو که مال هم ضایع کړو بیا به خالي لاس ناست یې بیا به هغه ضروري خبرې هم نشئ پوره کولی او دویم قرآن کریم خانه کعبې ته هم قیام ویلی دی جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس خانه کعبه د خلکو د بقا دای لپاره یو ذریعه ده چې خانه کعبه نو دنیا به وي کله خانه کعبه دنیا نه روانه شوه دنیا به هم بیا روانه شي مال دا د الله تعالی فضل دی من فضله د فضل د هغه نه نو دی دا بخل چې کی هو خیر لهم دی دا بخل چې دا دی بهتر غني د خیال لري چې دا بهتر دی غوره دی لهم د دې لپاره نو کړه دی دا خیالي نو دا خیال دی چریم نکی دا ګمان دی چریم نکی بخل د انسان د لپاره خنه دی بلکې دا مذموم دی د بخل د وجه نه انسان د الله تعالی غضب راځي بل هو شر لهم دا خیرن کې خیرن اصل اسم تفضیلی یعنی پدې کې د ډیروالی معنی
خو دلته کې دا اسم تفضیل نه دی، نو معنا به یې داسې کو بل هو دا بخل چې خیرا لهم څه لږ وانته کې غوره دی د دې دپاره، یعنی معمولی خم نه دی د دې دپاره، معمولی بهتر هم نه دی د دې دپاره، نو ډېر بهتر به لا څه شي. بل هو شر لهم بلکې دا بخل چې دی شر دې کې دا تنوین چې دا تعظیم دپاره دی، یعنی لوی شر دی د دې دپاره. دا دې چې کوم بخل کی دا د دې لپاره ډېر لوی شر دی، خو دې پوهېږي نه او دا شر به ښکاره کېږي سبا قیامت کې. بل هو شر لهم بلکې دا ډېر لوی شر دی د دې دپاره. سیطوقون دا سین دپاره تاکید دی، دا کار به خامخا کېږي. یطوقون د توق نه دی او توق امیل ته وي، هار ته ویل کېږي. عرب وي چې کله داسې قسمه خبره کي نی فلان اتوق الحمامه، وی د پلانکی په غاړه باندې امیل واچو، نی پلانکی غاړې ته هار واچو، څه مطلب راګیر شو، گرفتار شو. یطوقون توق به په غاړه کولی شي د دې په دې غاړه باندې به توق او امیل او هار اچولی شي، خو دا هار به د ملغلرو نه وي، دا به د مرو نه وي، دا به د سرو د سپینو نه وي، دا به هم دک مال وي چې دا کم مال د جمع کړی دی، او دا مال به د جهنم په اور باندې سور کړی شي، او دا به د مار په شکل کې وي، او دا مار به د انسان غاړې ته اچولی کېږي. د دې وضاحت او احادیثو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام کړی دی. بخاری شریف کې روایت دی، ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې من آتاه الله تعالی مالا، الله تعالی چې چاله مال ورکړي وي او فلم یؤد زکاته او در دې مال نه زکات نه باسو، نو مثل له شجاع اقرا، دا مال بردر پارا الله بوله د یو مار شکل ورکی، د مال نه الله تعالی مار جوړ کی، خو دا مار بسی اقرا بوي. اقرا شجاع نر مار ته وي، نر مؤنث ته نه، او اقرا هغه مار ته چې دا سټ یې خالی وي، صفا وي، یې باندې ویښتني، دا ولې صفا وي؟ د ډېرو زهرو له داسه. دا مار دومره زهریله دی چې د سر نه یې ولتې هغه ویښتې لر کړي دي د ډېرو زهرو د لاسه. نو دغه مار به نر وي او ډېر زهریله به وي، او له زبیبتان، او دغه مار د دوو سترګو د پاسه به دوه تور ټکي وي، نو دا نورم بد شکله شو. او دارنګې یطوقه یوم القیامه، الله به دغه مار د قیامت پر د در پر توق کی، د غاړې ته به ولا واچي، د غاړې نه به تو شوي وي. او فیاخذ بلحظمته، دا مار به خپله خوله د انسان په دې وښکو کې ورکي، دا وښکي به وله نیسلي وي، او دا مار به ورته وایي انا مالک انا کنزک، ستا هغه مال یم او ستا هغه خزانې یم چې تا جمع کولمه، نن زه او ته یو. دا الهی چې انسان ته نه زکات نی ورکړي، او که انسان د مال نه زکات ورکړي نو بیا د مال جمع کول دا څه مذمت والا خبره نه ده. دارنګې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو بل روایت کې داسې فرمایي من اغتصب شبرا من ارضنا، چا چې یو لیش ځمکه د چانه لاندې کړه، په قبضه کړه په ناجایزه طریقې سره، یو لیش ځمکه د چانه لاندې کړه، ستا نه ده او تی بیا هم لاندې کوې او قبضه کوې. نبی علیه السلام فرمایي توقه من 7 اردین یوم القیامه، د قیامت پر ورځ به الله تعالی دا یو لیش ځمکه به صرف یو لیش بني، دا به تر لاندې ومې ځمکې پورې به الله تعالی دا ټوله ځمکه به راوچته کي، او دا نه به یو هار او امیل جوړ کړی شي او ردې سړي غاړې ته به واچولی شي. چې کله انسان بخل کی دا نه د الله حق نه ورکوي. علامه ماوردی رحمت الله علیه هغه کتاب دی ادب الدنیا والدین، هغه لیکلی دی چې یو پیرا نبی علیه الصلاۃ والسلام انصارو ته وایي چې من سیدکم، ستاسو سردار څوک دی، مشر هم څوک دی؟ نو هغې وایي جد ابن قیس دی. وی نور جی ښه انسان دی، صرف یو خرابي ده پکې چې دی بخیل دی. نبی علیہ السلام فرمایل و ایو داء ادوا من البخل، د بخل نه لویه بیماری لا څه کیدی شي؟ دې نه لویه بیماری لا بله څه شته چې تاسو وایئ نور پکې څه نشته، خو صرف بخل دی پکې خیر دی. بیا انصار وایي چې دا څنګه خبره ده؟
یعنی بخل دونه لوی بیماری څنګه ده. نو نبی علیہ السلام یو مثال بیان کو چې مخکنو قومونو کې یو قوم نو هغوی د سمندر په غاړه باندې پاتې کېدلو. نو ایله میلمانه به ډېر تله راتلو، ځکه خلک یې سمندر غاړې ته به لړ شي، لږ میان به وخورو، لبه کولو کو، نو خامخا خلک سمندر غاړې ته بیا ځي به، نو میلمانه به ډېر راتلو. نو دې قوم ټول په شریکه باندې دا مشوره وکړه چې یاره د میلمنو نه ځان خلاصو. یوې طریقه به داسې وکړو چې ښځې به دلته پرېږدو او سړي به بل خوا ټول لړ شي مکمل. نو په دې ځای کې به یو سړی هم پاتې نه شي، نو ټول سړي به بل ځای کې پاتې کېږي او ښځې به دلته پاتې کېږي. نو که میلمه راشي موږ له، موږ ورته وایو چې را ښځې خو زموږ هلته دي، موږ دلته یو، څوک شتی نه اخلي پخلي واله له. نو په دې طریقې سره میلمنو به ځان خلاصو به. او که دلته څوک راځي نو هغه وایي چې سړي خو ټول هلته دي، نور سودا مودا روړو والا څوک شتی نه، نو ښځې به هم میلمستیا نه کوي او موږ به هم میلمستیا نه کوو. په دې طریقې سره چې ډېر وخت تیر شو، نو لہذا شیطان خو یو لوی حربه استعمال کړه، نو سړي سړو سره مبتلا شو په مرض کې او په ګناهونو کې، او ښځې ښځو سره په ګناهونو کې مبتلا شو. امام قرطبي رحمت الله علیه دا قول لا نقل کړی دی. نو دا بخل چې دونه مذمت والا څیز دی. نبی علیه الصلاة والسلام یو بل روایت کې داسې وایي چې ستا یو رشته دار دی او تا له راغی حاجتمند دی، او تا سره دغه د حاجت د پوره کولو برابر څه شته، هغه واقعي ضرورتمند دی او دغه بله څه لاره نشته، او بیا هم دی دغه حاجت پوره نه کړي. نبی علیه السلام فرمایي چې دغه مال چې دا هم د انسان دپاره یو مار جوړ کړی شي او د انسان د غاړې ته به اچولی کېږي. سیطوقون، نو سین معنی تاکید دپاره دی، یقینا خامخا، یا سین دپاره د تهدید دی، زر ده چې توق به په غاړه کولی شي د دي ما هغه مالو بخیلو به چې دی بخل کړو پای سره. دا کم بخل چې دی کړی دا به مار شي او دی په غاړه کولی به شي یوم القیامة، پر ورځ د قیامت باندې. ولله میراث السماوات، او خاص الله تعالی لپاره دی میراث. یو انسان مړ شي د هغه نه چې کوم مال پاتې شو دې ته میراث ویل کېږي. دا مصدر دی، باقی پاتې کېدل او باقی پاتې شوی مالو په معنا د طریقې سره. نو میراث د اسمانونو د ځمکې خاص الله تعالی دی. مطلب دا دی څنګه چې تاسو کې یو انسان مړ شي او دغه ټول مال شاته وارثانو ته پاتې شو او دې ته لړو، وي دک رنګې تاسو به دنیا نه ځئ او دا ارث به الله ته پاتې کېږي. نو ارث د الله تعالی او د الله تعالی ته پاتې کېږي، تاسو به ترې نه ځئ. ولله میراث السماوات، او خاص د الله دپاره دی میراث السماوات، باقی پاتې کېدل د اسمانونو د ځمکې. قرآن کریم بل ځای کې داسې وي انا نحنو نرث الارض ومن علیها، بېشکه موږ به د ځمکې وارثان کیږو او په ځمکه باندې چې څوک صحیح دی ارث مالکان به موږ یو. نو الله تعالی دی مالک او مالک به یي. میراث السماوات، میراث د اسمانونو، یعنی باقی پاتې کېدل د اسمانونو د ځمکې او د ارث دي. والله بما تعملون خبیر، او الله تعالی چې دی په هغه څه چې تاسو یې کوئ خبیر خبردار دی. الله ستاسو په دې بخل باندې، په شومتیا باندې، په دې حرص باندې، په مال جمع کولو باندې الله تعالی خبردار دی، خبیر خبردار دی. هرگز ګمان دی نه کې هغه کسان چې دی بخل کوي په هغه څه چې الله تعالی ورکړي دي ته د فضل خپلنا، چې دا بهتر دی دی دپاره بلکې دا بدتر دی دی دپاره. زر ده چې توق به په غاړه کولی شي د دي هغه مال چې دی بخل کړی د پای سره پر ورځ د قیامت، او خاص د الله دپاره دی میراث د اسمانونو د ځمکې. الله تعالی په هغه څه چې تاسو کوئ خبردار دی.